گاونډي سره صله رحمی کول یو مسلمان د بل مسلمان سره داغه سره صله رحمی کول او دغه شانتی داغه ته تکلیف نه رسول بدی باب کې لګیایي قران هم دغه وی احادیث هم دا وی چې تاسو د گاونډي خیال ساتئ گاونډي ته د تکلیف په ځای باندې پیدا ورکړي لیکن زمنګ استاد کوملو بشورو دا نو نن زما استاد مسلمان رور د بل مسلمان رور خپي وي او هغه چې کله کامیابی طرف روان شي نو د کوشش دی چې کله بدی ناکام شي لیکن دا یو غلط فهمه کې منګو تاسو پراتیو او څوک چې د بل مسلمان رور خپي وي او د دا کوشش چې یره زما دا مسلمان رور دا کامیابی طرف تلاړ نشي نو یاد ساته عمدہ مسلمان په خپل په گمراهۍ کې پروتي او ناکامۍ طرف ته رواني الله رب العزت چې چالي عزت ورکی بس هغه عزت ورکړي په تمام مخلوقات راجم شي او د بی عزتی ورکړي نو بی عزتی به ور نکړي او چاله چې الله رب العزت ذلت ورکی نو کدا امت او دا قوم راجم شي چې موږ به ول عزت ورکونو نه ته ول عزت نشي ورکولي ولی الله بی عزت کړي دی د الله نافرمانی کړي د دې وجنه پدی عذاب کې مبتلا دي بهر حال منګ او تاسو د صحابه کرام رضی الله عنهم مبارک زندگیم کتلې وا چې هغه د گاونډي سره کم سلوک کړي دي او رشتہ دارانو سره کم خ سلوک کړي دي صله رحمی کړي دا هغه زمنګ او تاسو د پاره یو معیار دی یو نمونه دا یو ایډیل دی چې منګ او تاسو په پاغي باندې د خپل ژوندۍ روانو بهر حال تاسو روان دي ما د قران عظیم شان آیات مبارک هم ذکر کا او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا غوی روایت صحیح سم ذکر کا چې بخاری شریف او مسلم شریف کې دا روایت خم راغلی دي د دوانو جهانو سردار مبارک صلی الله علیه وسلم فرمای لا يدخل الجنه قاطع داخل بنشي جنت تا رشتہ داری کټ کون کی صله رحمی کون کی یعنی رشتہ داری کټ کون کی کسبہ جنت تا داخل نشي اوس حدیث مبارک کې خدا رااله چې جنت ته داخل نشي نو اوس منګو تاسو دا سوجو کو چې آیا منګا دا سره رشتہ دار شته چې منګا داغي سره رشتہ داری کټ کړي دا نو لہذا منګو تاسو ته په نظر کې ډیر دا سراشي منګو تاسو ټول کمزوري نو پس چې به توبه وباسو چې نه رشتہ داری بند کټ کاو که یو رشتہ دار منګ سره نفرت کوي زمنګ مخالفت کوي منګ به سره بیا محبت کو او داغي پسیله کې به سره منګه سکو منګ به ورله د پیدې کارونه لټاو پیدا به ورله لټاو نو بیا به الله رب العزت منګه او تاسو له لوی مقام او مرتبه راکړي اوس جنت ته داخل نشي نو بعض علما خو د دې په تشریح کې دا لیکلي دي چې یو خدا سي کست چې هغه د دې حدیث مبارک نه انکار کوي چې مړه دا خبره اړوشتنه بس کو رشتہ داری چا سره کېو کنه کېدار شاه خپل مرزي دا او چې بس سره زړه غواړي نو هغه کوا خپل خور او خپل اختیار نو دا سینه دا خورم د الله دو د ازمکم د الله دو د الله قانون بچلیږي او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم قانون بچلیږي دا سی بنی نو کو یو بنده دا وای چې بس دا پکې چاره واستدي خو بس زما خوغه د چا سره رشتہ ساتم نو ساتم بو چې چا سره رشتہ داری نکوم نو بس نه بکوما اوس دا کس سیدین لا يدخل الجنه قاطع اوس دا کس چې دی به جنت ته د سره داخل نشي دا رشتہ داری کټ کون کېم دی او بل طرف ته د دې روایت نه یو قسم انکار کوي او بل بنده دا سړي چې هغه خو انکار نه کوي د دې خبرې نه انکار نه کوي او دا سشتا روایتو کې راغلي دي او دا خبر ټیکم د خو بس کمزوري ما او مان دا ګناه کیږي دا ګناه نه کیږي نو اوس د دې بنده باره کې څه حکم دی نو بیا علماء لیکلي چې د دې بنده باره کې دا حکم دی چې دی په اول ځل باندې جنت ته نه داخليږي اول بدله په جهنم کې د دې سزا ورکیو دا غي نه بعد به جنت ته داخليږي ځکه دې کس خود د دې حدیث مبارک نه انکار نه دی کړی منی ہے لیکن بس دا یو ګناه د کیږي او رشتہ داری کټ کړی دا